اول فرست اف آل بګر نه بدکاري ده ورکې دویم چې کوم دو وزیر دهشتګرد دي معلوم دي کمونو ته سرپور سره هم رپورټینګ کشته دي دا ټول مطلب د ونې شات نیوال شي او جیرونو ته لوړ شي او بالکل فل اپریشن دی وشي او دویمه خبره دا ده چې موږ د هغوی جوسي سره د انټرنیشنل میډیا بګن ته راشي موږ خلکو ته وایي چې موږ مظلوم یو کساریم دی مو لوت او چې څو پرې نه وي راغله دا در نه به جري وي سبونه به ټینټونه لګېدلي دا روډ کې به شپه ورځ در نه چلوي لکه تاسو ته پاته دی څو ورځو نه بلکې هفتې نه دا در نه په بګن مزور کې ناست دی دا د صرف د بګن خلکو در نه دی بلکې دې کې د نور د شپږو قومونو مشران ځوانان یعنې هر طبقه فکر خلک دلته موجود دي د دوی مین مقصد صرف یو دی هغه دا دی چې په 22 نومبر باندې چې کله په بګن باندې لښکرکشي وشوه په زرګونو خلک بېګناه دغو خلکو نه راغلو یعنې څوک په لمانځه ولاړو څوک چوروټۍ خوړه څوک په دکان کې سودا کې لګیا وو اچانک دوی حمله وکړه او د موی ډېر شدید نقصان وکړو تقریبا 10 نه زیات کسان یې شهیدان کړل په سنګړو دکانونه یې وسوځولو کورونه یې ړنګ کړو تباه بربادي کړو نو د دوی صرف مین مقصد دا دی اوس پرون مخکې یوه معاهده شوې دی هغې کې د بګن داسې څه ذکر نشته چې د بګن دا کوم نقصانات وشو د دې عضلات وشي د دوی صرف مین مقصد یې موږ دا دی چې څو پورې موږ څومره نقصانات شوي دي د دې عضلات وشي موږ ته د نقصان راکړي او ورسره چې کوم شهیدان شوي دي دغو شهیدانو ته د پیکیج ورکړي ورسره چې کوم زخمیان شوي دي هغه د هم لکه پاکستان کې نورو علاقو کې انداسې چې ته هغه وشي حکومت خپل دوی ته یو پیکیج ورکوي نو اوسه پورې د بګن حوالې سره حکومت څه سختۍ سره یو نوټس نه دی اخیستی دوی لپاره یې څه یو د پلانینګ اعلان نه دی کړی نو دا در نه به دوره پورې جري وي چې څو پورې د بګن دغه عوام ته دغه متاثرینو ته انصاف نه وي میلاو شوی د دوی پوښتنه نه وي شوی بل په 22 نومبر نه چې کومو دهشتګردو زیانبیون دهشتګردو حمله کړې وه د هغې ویډیو باقاعده په سوشل میډیا باندې شته دی حکومت نه هېڅ نه دی پټ اوسه پورې هغه دهشتګرد نه دی ګرفتار شوي اوسه پورې چاته سزا نه دی میلاو شوي نو دا څنګه معاهده دی معاهده کېږي او اوسه پورې چې کوم متاثره خلک دي هغو ته ورکې انصاف نه میلاویږي نو دا در نه به انشاءالله دومره پورې وي چې څو پورې مونږ ته د بګن خلکو ته انصاف نه وي میلاو زه نن څه دا کومه درمنه ناسته یم په بګن باندې د دې دپاره ناسته یم چې موږ سره کوم ظلم وشو زیاتی وشو اوسه پورې د موږ زنانه په غرو کې دي چېرته دي په یوه کور کې موږ 5 کور عزیزانو سره پراته یو رشته دارانو سره پراته یو نو موږ اوله مطلبه د معدې څه داسې غټه خبره نه ده انشاءالله معده اسانه ده خو معدې کې په د بګن هیڅ قسم ته ذکر نشته موږ ته چې څو پورې بګن ابدکاري نه وي شوې میاشتې کې نه نو دا خلک څه کوم دي دا ګوره جکېدای نه شي او نه جکېږي دویمه خبره چې څو پورې حزب الله ده زینبون ده فتمیون ده دا معلوم خال دي دا بګن هغو خلکو سیزولی عام خلکو نه سیزولی هغو دهشتګردو سیزولی زه حکومت ته دا اپیل کوم چې فورا دغه کسان گرفتار شي چې یو طالب په تورې بوډۍ کې نیول شي هغه پسې تورې بوډۍ ته تللی شي هغه پسې ډوګر ته تللی شي ما د 2 ورې اپریشن وکړو په کار د سي بیا اپریشن وکړي ټولو نه اول د هغو اپریشن ضروري ده چې زینبون فتمیون دا ونیسي او اسلحه غونه وچاته کړي چې کومه ایراني وسله ده بقول یو شیعت ما دوسته هغه چې قسم د په خدای چې روډ کولو شي ټول نه اول به زه تختم اسلام آباد ته ځای به خرڅوم ویلې مو چې دی واجب نه 10000 خو مو سره مزایل پرته دي 10000 6 فوټ والا مزایل مو سره پرته دي نو ته ماته چې حکومت سره 10000 مزایل شته کنه منن پور انځري کې وا د زغول لګیدلې د 1200 فلو والا ا د زغو تاسو وګورئ بیا به تاسو ته پته ولګي چې هغه ټول اهل سنت سره نشته